یو تن د خپل زوی په مدد سره خپل خور خپل رور او خپل ښځه وژلې ده. د یو قتل چې کوم دی په دغه کې کړی په شب قدر کې او هغې کې دی بیا بري شوي یو مور یې خپله وژلې وه. دا پیسې جایداد دا کورونه پټي ځمکې دا هر څه بیا پیدا کېږي خو دا به یو د دادا زوی نه پیدا کېږي. چې دا کچن ته زه پرېږدم او راجولي هم نه منله چې یاره دا کور مطلب لکه زما پراپرټي د خپل جایداد دی او دله زه لاندې پورشن کې کچن نه ورکوم. د خلکو معاشي حالات خراب دي او بس هم دې خبرو ته خیال دی چې دا کور زما رسي او دا ستا رسي. د مشر دی نه مني نو دی به ټول عمر خواري او د مشر منل په پښتنو کې نشته. پنجابیان یو متل دی پنجابیان روجي خوري خو یو بل نه خوري او پښتانه چې کوم دی روجي نه خوري خو یو بل خوري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د شالم په علاقې عمران غړې کې د کور د ننه د رونو ترمنځ د کچن په تنازع باندې ډېر لوی فساد شوی دی. یو تن د خپل زوی په مدد سره خپل خور خپل رور او خپل ښځه وژلې ده. دا ډېر زیات دردناک او عبرتناک رپورټ دی. ضروري وګورئ. تر زوی سره ولاړ یم هارون خان سره. دینه به تپوس کوو چې د واقعې باره کې دي ته څه معلومات دي. جی یاره جی داسې کار و چې مونږ خپل کور کې وو تقریبا 11:30 بجې مونږ ته اطلاع راله چې دغه رنګه واقع شوې ده او مونږ چې راورسېدو نو د راجولي کور والا په هسپتال کې او دا دوه په کور کې نو بیا چې دی مردخانې ته یوړه او د هغه ځای نه کله را واپسې کا نو مونږ ته هم لکه د واقعې پته نه وه چې څه شوي دي څه نه دي شوي. خو بیا چې کله مونږ راورسېدو نو دوی سهار 9 بجې راله نو مونږ ته پکې پته ولګېده چې دغه رنګ سمین الله او خور مریم او راجولي کور والا ته په حق رسېدلي دي. بیا دلته خلکو سوي د چې کوم مدعي د په دې اف ای آر کې د سمین الله ښځه ده او وایي چې یاره د کچن په تنازع باندې زما خپل یور سره جګړه شوې او د کچن تنازع وه د دې تقریبا داسې میاشت نیمه نه وه خو هغې کې مونږ هفتې په ورځو څه مشرانو ترور زامن تره زامن چې څومره فیملی ممبرز وو نو هغې لږه روغې سولې کوشش کولو خو دې کې سمین الله چې کوم دی اوس وفات شوی دی هغه هم لکه نه منله که نه چې دا کچن ته زه پرېږدم او راجولي هم نه منله چې یاره دا کور مطلب لکه زما پراپرټي د خپل جایداد دی او دله زه لاندې پورشن کې کچن نه ورکوم. خو چونکې راجولي بره پاتې کېدو او سمین الله لاندې کچن یوز کولو نو بس دې باندې تنازع وه. دا کور دی اوس اغشتی و که نه د دې په دریب کور و دا تقریبا 110 کاله کېږي چې راجولي اغستی و خو لکه او کمباین لکه هغه ویلو چې دا زموږ د ټولو رویانو په شریکه د مشرې کور دی. دې کې بره راجولي اوسېدو لاندې سمین الله اوسېدو بره راجولي اوسېدو لاندې سمین الله اوسېدو. او نو تنازع به بیا څنګه پیدا کېده؟ تنازع خو داسې نه پیدا کېده خو لکه دا کچن داسې و چې بره ګرمي وه د راجولي د خولې خبرې چې یاره دا کچن لاندې مطلب زه یوز کوم نو دې خوا به شرطه بل یو کمره غوندې وه یو کچن غوندې چې دی به دې خوا شفټ شي او زه به لاندې را شفټ شم بره ګرمي ده. اچھا په دې خبره باندې چې تاسو چې ولدې کې یو ځل 15 ورځې پهله جرګه وکړه که نه نو خبره ختمه شوې نه وه؟ دواړو نه منله منل سمین الله هم نه منله او راجولي هم نه منله. دې چې کوم سمین الله مړ دی د څه کار کوو د څو بچي دي؟ دا ډیلیوري او د کپړې او د میډیسن سپلای وغیره به کوله. دا به راجولي کوله که نه؟ دا به راجولي هم کوله او سمین هم چې کوم دی نو میډیسن سپلای او دا ډیلیوري دا پارسل نه جي دا پیزي وغیره دغه به کوله جي. د سمین څو بچي جي؟ د سمین یو ماشوم دی جي. او دا بل د کې مشر ور راجولي دی؟ د کې مشر راجولي. دا غي څو بچي دي؟ داغه 3 زامن دي او 2 لوریانې دي. مطلب دی کې نور اس تنازع نه ودی چې کم دا خوراکې مړه دا پکې بیا څنګه لکه د بس هغه خپلو کې چې کوم تکرار رالو بس هغه چې کوم دی ورور بس یو مطلب دی په یو بل ډزې کړي دي یا مطلب راجولي کړي دي خو لکه دا پکې اس بی ګناه لاړه. لکه اکثر مونږ ګورو کنه لا دي نه کې خو مونږ پښتنو خو جنگ جګړې وي اکثر دا خور د پرغټ امتحان اخلاصي کوي مطلب دې دا هم اخلاصي کې تللی او بس دا اخلاصي کې تللی زنانه چې کوم دي د دوه اخلاصي کې تللی
ګرانو ملګرو ډي اس پی خزانه فضل سبحان خان سره موجود یم دینه په پښتنه کوو چې بیګا کم د درې واقعیا قتلونه شوي د دې ډیټیل راته وایي سر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو رالی دې واقعي تپوس مو کو د مقتولینو خپلو کې په د کچن په تنازع باندې جنګ وشو او په هغې باندې دا ملزم ولګېدو خپل رور او خپله خور او خپله ښځه چې کومه ده دا وویشتل او دوی په موقع باندې مړه شو. دې کې څو کسانو خلاف اف آی آر شوی دی سر؟ د دوو کسانو دا ملزم راج ولی او دا غزوی باندې داویداري شوی. دا چې کوم مقتول دی سر دې باره کې مونږ اورېدلی چې د څه کرمینل هسټري هم شته د یو قتل چې کوم دی په دغه کې کړی و په شب قدر کې او هغې کې دی بیا بری شوي یو مور یې خپله وژلې وه نو د خلاف کرمینل هسټري دا هم شته. دوی بیا څونه وخت جیل کې تېر کړی څومره سارې جیل کې تېر کړی. اوس چې پولیس د ملزمانو کم خلاف اف آی آر درج کړی دی سر د هغې د ګرفتارۍ څه پوزیشن نه دی؟ پسې کوشش جاری دی انشاءالله ګرفتار بشي. جان محمد بھائی دا کوم واقع چې شوی دا لکه تاسو پیژندل؟ او جی دا خو موږ پیژندل موږ سره ناس پاس خلک و دي ځای کې داسې دغه والا خلک هم نو ښه خلک و بد خلک نه د دې نه یو دوه ورځې مخکې په دې خبره باندې داسې موږ تبصره کړې وه د ویل چې کورني حالات مې داسې خراب دي موږ ورته ویل چې ګزارې نه کار واخله په خپله ځاني ما ورته ویلو ما ورته ویل چې ګزاره وکړه خیر دی که بل ورور دې ګزاره نه کوي ته اوسه ګزاره وکړه ته ورته ولې ښکته که وروري ده دا پیسې جیداد دا کورونه پټي ځمکې دا هر څه بیا پیدا کېږي خو دا به یو د دادا زوی نه پیدا کېږي نو په دې باندې دوه درې ورځې مخکې ورسره موږ خبرې کړې خو بیا منځ کې جرګه پکې روانه وه خلکو ویل دې کلي کسان پکې جرګه نو بیګا دغه واقعه وشوه سهار ته موږ خبر شو ډېر پې خفه یو څه داسې دغه خلک نه و مخکې نه دا مونږ چې لکه وروستو وخته وګورو که نه یو ورور به ګټله 5 کسانو 4 ورونو به خوړه ټول ښه اتفاق به دا به نه و چې دا زما ده او دا ستا ده اوس ولې دا شیز پیدا شو؟ نو اوس خو سرجي داسې خبره ده چې اوس یو خو د ټیک ټاک زمانه شوله او بل هغه دغه په خلکو کې ختم شو مخکې به چې کلي کې یو مشر چېرته ناستو موږ به منځ کې مخ ناستو خبرې به هم نه شو د کلي مشر به چې ناستو د کور خو جدا خبره ده او اوس خلک بدل شو خلکو ځان داسې کړی دی چې وروره خپل ورور ته څه نشي ویلی خپل زوی ته څه نشي ویلی چې هلکه ته ولې دسه کښېنې ولې پاڅېږې که ورته ودې ویلې دا هماغه د ورور ملګري د زوی ملګري به راځي تا پسې تا به په عذابوي تا ولې درته داسې ویلي دا خو زموږ ملګری دی موږ سه کښېني پاسي نو په کار د هر چاله چې خپل کور باندې خیال وساتي د خپل کشر خیال وساتي او پام پې وکړي چې دا د چا سه کښېني د چا سه پاڅېږي دا بل په دې کې مین کردار د خپل پردیم دی چې یو جرګه یو ځای له لاړه چې هغه دې ته پته ولګي چې دا مسله دومره حد ته رسېدلې ده په دې کې موږ ناست دي ناست پاسي نو جرګې له بیا داسې نه ده په کار یا جرګې له په هغه موقع کې په کار ده چې یو سړی ته زه وباسم د من نه مثال که دې ورور ته ګناه دا ته زه وباسم هغه یو ته زه وباسم نو دا جرګه به زما حل شي چې ته وایې چې زه پکې جرګه یم او هغه دې دواړه په یو ځای پرېښي نو داسې خو دا نه برابرېږي مطلب جرګمارو لا یا رشتہ دارانو لکه سخت فیصلې پکاري مونږ خلک دا ویو چې جرګم د 2 کسانو کم او دواړو کې یو هم خپه نه شي دواړو کې یو هم خپه نه کما نو دوی له سخته پکار ده چې چاته ګناه وي هغه ته ویل وي چې تا ته ګناه ده که هغه ورسره نه منلی وروره تاسو زما مړی ژوندی پاتې دا بل یې د لاس نه نیولی وي ورته ویلي وي چې ته قاعده ته لږ کمزور او دا بل دې در پکې دا جیداد پیدا کړي د دې نه مخکې به په دې څومره خلک تېر شوي دا به د چاو د دې نه مخکې د هغې نه مخکې به د چاو دا د الله ځمکې دی او الله ته پاتې دي لطیف شاه دا دواړه رونه چې کوم سمین الله الله دې وبخښي خو وفات دی او دا بل ورور راجولي دا ستا ګاونډیانو جی بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ پړوسیانو زموږ سره ډېر ښه وخت تېر شوی دی کله نه کله به موږ په لار څیږو بس السلام علیکم را رخی بچی خیر دی موږ ته کاکا خیر دی بس دغه اواز به راباندې کولو چې څه خدمت یي خبر اتري بس موږ ته نه چې الله مې عزت وکړه دردان شي نور داسې خبر اتره دي کې نه وه نه څه غوسه وه نه څه ښه نه ښه صحبت اچانکه دې ساتو پنجابیان یو متل دی پنجابیان روجي خوري خو یو بل نه خوري او پښتانه چې کوم دی روجي نه خوري خو یو بل خوري
نو دا د افسوس مقام دی بس د خدای طرفه دي صاحب دا دی مخ کې چرته د علاقې کې بل چا سره خپلو کې خودي یو ځل په کچن پیلم جګړه شوې د علاقې کې دی چا سره داسې جنگ جګړه شوې جګړه مارانو نه جی زموږ په یاداشت کې خدای څه خبره تر نه راغله او جی لکه خلکو ته وی چې جنگ جګړه مکوي مونږ ته خپل ځای مونږ د بچي غونډه کې کم आवाज نه کولو بچی نه براته کم نظر نه کولو او بس اچانک راځي داس انسان چې کله غوسره شکلو تختی انساني بس چا خوخه نه خو وسوکوس خدای طرفه دا اکثر ما سره دینه دوره د مخکې ملو شو څوک راجولی کاکا بچي خیر دی ماته بس شکر دی وسه خدمت ما نه عزت وکړه خد خدمتګار سړی دی خد نقل خاوند دی ودا پکې راځي چا خوخه نه خو لګا سړی بد نه د عمران غړې ناظم صاحب سره خبرې کوو ناظم صاحب تاسو را سره خپل تعارف مو کې چې تاسو سنوم دی السلام علیکم جی زمانوم د محمد اسماعیل خان ته خو ناظمي د علاقې مشر د نن سبا د خپل کورونو کې د رونو خیاندو د تر زامنو د جنگ جګړې ولې زیاتې شوې دي وجه یره زما په خیال سره د ټول نه غټه وجه خو چې کم دی بیروزګاری ده د ټول نه غټه وجه اصل کې د خلکو معاشي حالات خراب دي او بس هم دې خبرو ته خیال چې دا کور زما رسي او دا ستا رسي په دغه وجه باندې دا جنگ جګړې زیاتې کېږي کور کې جنگ جګړې خو د ارچا راځي د ښځې خاونم راځي د خویندو رونم راځي خلکو له څه کول پکار دي زما په خیال سره خلکو له چې منځله هر څوک راشي ا دې نه ګوري چې دا یو ډېر ښه بزرګ دی یا ډېر ښه سیټ والا دی او یا یو مثال استاد جی دی خو چې څوک له منځله راشي بس دغه خبره منل پکار دي دې کې به خیری د موږ پښتانه یو ځای اوسېږو اکثر بیا جنگ جګړې کېږي دا یو ځای اوسېدل پکار دي که بیل نو ستاسو دا سوال په خپل ځای ټیک خو زما په خیال سره چې زموږ په دې کلي کې خاص کر زه خپل کور والم موږ شپږ وروڼه یو الحمدلله تر ننه یو ځای داسې خبره تر نه ده راغلې د دې خو پکې اړه سوال نشته بعضې دوه وروڼه وي یو ځای نه اوسېږي دا څه چې وشو دا تاسو ته وړاندې دي چې داسې واقعیات چې کېږي د دې روکتام دپاره مطلب مخنیوي دپاره څه کول پکار دي خلکو له دې لپاره زیاتر زه به ده ووایم چې مشر د خاندان چې بس پکاره چې هغه ټولو ښه پوره نظرثاني کوي که هغه هر څوک مشر چې هغه د خپلو کشرانو نظرثاني کوي او پسې ښه پوره ګرځي چې تپوس کوي چېرته کښېنې چا سره کښېنې چا سره پاسې انشاءالله دا خبرې بیا نه راځي ګرانو ملګرو حسن باچا سره به خبرې کوو چې زموږ د پښتنو دا صبر ولې ختم شوی دی او دونه په وړو وړو خبرو باندې موږ ولې جنګ جګړې کوو جی وجه څه ده جی بس دا زموږ ذهنونه جوړ شوي دي مونږ هم د غلطو طرف ته روان یو څونه پښتانه چې دي نو ټول کله چې یو غلط کار وکړي بیا وروسته په یې باندې خپېمانې نو هر سړي له دا پکار دي که نه چې خپل استقامت وکړي مونږ کې استقامت نشته مونږ په پښتنو کې بس ضروري خبره ده چې استقامت ممکن نشته او چې استقامت په کوم انسان کې ني هغه به ټول عمر تل او خوار او زاري دا ولې نشته استقامت تاسو عمر تیر کړی دی که نه تاسو ډېر وخت ولیدو که نه دا ولې خلکو صبر ختم شوی دی وجه جی بس دې معنی الله علم دی بس دا تقدیري معاملې وي او تقدیر معاملې خو نه بدلېږي د اکثر مونږ وینو چې رونو لګي شو د دې نه مخکې یو ورځ پیلم یو واقع شوی وه درې رونه لګي شوي یو ورور یې وژلی په داود زو کې که نه دې خلکو ته څه ویل غواړې چې جنګ جګړې کوي یاره جی بس دی چې د مشر کله مني نو دی به نه خرابېږي کله چې د مشر دی نه مني نو دی به ټول عمر خواري او د مشر منل په پښتنو کې نشته ګرانو ملګرو د پښتون لویه بدنصیبي دا ده چې دی په یو کور کې هم بې اتفاقی د پخوانه والا تر اوسه پورې دې شیز مونږ له ډېر زیات نقصان راکو خو مونږ بیا هم نه پوهېږو الله دې په مونږ کې عقل پیدا کړي